د احترام معززو علماء کرامو او زما د اسلام درنو خوږو مشرانو ورونو، د یو نکاح په تقریب کې دغه مشرانو دا یو مذهبي اسلامي اجتماع منعقده کړې ده. د مسلمان شانم دغه ده چې داغه دا تقریبات د قرآن پاک او د رسول الله مبارک د احادیثو د نشر و اشاعت هغه ضرور یو ذریعه وګرځي. اولاد په نعمتونو کې لوی نعمت دی او بیا د اولاد د واده نعمت هم لوی نعمت دی. د دې نعمتونو شکریه ده چې د الله تبارک و تعالی د حکم مطابق دغه د نکاح تقریب د سنت تقریب او د مسلمان تمام تقریبات پکار ده چې شریعت په چوکاټ کې دننه نه. بعضی ناپوهه خلق دا مبارک سنت په غلطه طریقه باندې هغه ادا کوي. نکاح سنت ته بلکې بعض حالاتو کې فرض او واجب ده. زمونږ د فقه کتابونه وایي چې نکاح سنت ته وعند التوقان واجب. که یو سړی د دې نه یریږي چې هغه ګناه کې مبتلا نه شم نو هغه دپاره بیا فرض دي چې هغه نکاح وکړي. نکاح دا د تمامو پیغمبرانو سنت ده او پیغمبر علیہ السلام ځوانانو ته هم دغه حکم کوي، یا معشر الشباب او ځوانانو من استطاع منکم الباءة، چې یو سړی د واده طاقت لري فلیتزوج، هغه د وادو کی، فانه اغض للبصر واحسن للفرج، نظر به سوچا او پاکیزه شي، پردو زنانو ته به ګوري نه او شرمگاه به په حفاظت شي. ومن لم یستطع، او یو ځوان د واده طاقت نه لري غریب دی، فلیصم، دی دې بیا روژه نیسي. د روژې د وجنم په انسان کې تقوا او طهارت او خوف خدا پیدا کیږي، نو د بدو عملونو نه به الله تعالی محفوظ او ساتي. زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې د نفل عبادت نه د نکاح ثواب زیات دی. یو طالب دی، یو سړی دی، هغه ته د واده ضرورت نشته، مور او پلار ورته وایي بچیا واده درته کوه، هغه وایي راځي پرېږده چې زه تدریس وکړم، پرېږده چې زه کتابونه ووایم. داسې طالب چې د هغه واده ته خیال نی. زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي دته دا نکاح کول افضل دی په مقابله د نفلو کې. او امام شافعي صاحب وایي چې د یو سړي واده ته خیال نی نو هغه ته نفل ښه دی. زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې نفل دا خو یو لازمي عبادت دی او نکاح متعدی عبادت دی. سړی چې وادو کی او بیبی ته نانو نفقه راړي دام عبادت دی. ځکه وعلی المولود له رزقهن باندې عمل راغی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی تناکحو وتوالدو، واده کوي بچی راړی، فإني أباهي بكم الأمم، زبا په نور امتونو باندې فخر کوم، زما امت بزیاتی. پیغمبر علیہ السلام وی تزوجوا الودود الولود. وعلى كل حال د واده ثواب هغه د نفلونه به درجه چې کوم دنو هغه زیات دی. او دا خو زمونږ د یو عالم واده دی، محمد ایاز شپږمه درجه کې سبق وی. الله تبارک و تعالی د والد صاحب د پاره دا یو عظیم د خوشحالۍ بچے ګرځولې دی. زمارونو اولاد ډیری، لیکن عالم دین د ده درجه د بادشاه او د وزیر نه موچتی. یو بچی چې عالم شي شپه ورځ د الله تعالی شکریه ادا کو. خبرې
ستا بچی ته رسول الله مبارک په سر تاج خره. العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درهما بل ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. د طالب ډېر لوی مقام ده او د شپږمې درجې طالب هغه عالمي. عالم یوازې دې ته نه وایي چې هغه د تنګي دغه جامعین سند اخیستی یا د حقانیین یا د امداد العلوم یا د بلې ادارې نه. امام مالک وایي العلم لیس بکثرة المسائل، علم د ډېرو مسلونم نه ده، بل هو نور یضعه الله فی قلب من یشاء. دا یو نور او رڼا ده چې الله تعالی د چا پړ کې کیږي. د څلورمې د پنځمې د شپږمې درجې طالب چې د هغه پړ کې خوف خدا وي، د الله تعالی سره مینه او محبتي، د رسول الله مبارک په طریقه باندې رواني، دا معالم دی. پیغمبر علیه السلام د وراثت تاج د بادشاہ په سر نه دی ایښی. علما ناست دي او تاسو هم څه ناڅه په عربۍ خو پوهېږئ. العلما ټکې خو پېژنئ. علما د عالم جمع ده او العلماء ورثة الانبیاء په دې هم پوهېږئ چې پیغمبران د علما د پیغمبرانو وارثان دي. په دې هم پوهېږئ چې وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما. پیغمبر صلی الله علیه وسلم او نور پیغمبرانو میراث کې اشرفی او روپی سره در او سپین در نه دی پریخي، بل ورثوا العلم، علم پریخي ده. فمن اخذه اخذ بحظ وافر. کم خوش قسمت بچی چې علم حاصل کو ډېره لویه برخه حاصله که. رسول الله دا نه وایي السلاطین، سلاطین د سلطان جمع ده، بادشاہ ته وایي. الملوک د ملک جمع ده، بادشاہ ته وایي. الصدور صدران، الرؤساء رئیسان، الاغنیاء مالدارا، الامراء امیران، نوابان، خانان، ملکانان، چودریان دا نه دی یاد کړي. آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم دا تاج د علماء په سر باندې خره. نو د یو نوجوان د عالم د خوشحالي یقینا والدین او خپلوانو ته ډېره لویه خوشحالي ده. زمونږ رور څنګه بهترینه قصیده هغه جوړه کړې وه، جامعه مانعه او د شریعت مطابق، پکې باقاعده اشارات مکل. زما رونو د علم ډېر لوی مقام دی. پخوا به خلکو طالب ته لور ورکوله، طالب ته. سعید ابن المسیب من کبار التابعین دی. په ټولو تابعینو کې ټول په دې متفق دي چې لوی تابعی سعید ابن المسیب دی. ورپسې بیا سعید ابن جبیر دی. تابعی هغې ته وایي چې هغه صحابه لیدلي وي. صحابي هغې ته وایي چې رسول الله مبارک لیدلی. نو په تابعینو کې لوی تابعی سعید ابن المسیب دی. زموږ امام ابو حنیفه هم تابعی دی. د تابعی ډېره لویه درجه صحابي پسې رستنی درجه د تابعی ده. سعید ابن المسیب ډېر لوی عالم دی او د رسول الله مبارک په جماعت کې به درس و. دلته کې خو زموږ محترم شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب یا په نورو مدرسو کې د حدیث استادان چې حدیث بیانوي نو هغوی سند بیان کی. او بیا عن ابي هريره قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. لیکن د تابعینو او د صحابو د حدیثو طریقه بیله وه. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د رسول الله د تر زوی دی او د رسول الله مبارک په جماعت کې اعتکاف کړی دی. د رسول الله د روزې مبارک سره نږدو
د رسول الله د قبر مبارک سره چې کومه ځمکه ده هغې ته روضة من ریاض الجنه وایي، دا جنت ټوټه ده. ابن عباس په هغې کې لګیا دی اعتکاف کوي او یو سړی ورته راځي ورسره خوا کې کینی، ویره جي په ما باندې د پلانکي قرضه ده، انکار یې نه کوم ورکوم به، خو جي غریب یم نن سبا را سره نشته، که تاسو هغه ته مهرباني کوم وي چې ما دې نه تنګوي، زه منکر نه یم انشاءالله یو پیسه به ادا کوم، لیکن لاس مې تنګ دی را سره نشته، که تاسو ورته ووایي. ابن عباس پاسېدو، دې سړي وی یاره جومات کې به ګرځي، لاړو د پیدار دی ته پڼې مبارکې بهر کې خو د جومات نه دا قدمې چې داسې بهر کولو، نو هغې سړي ورته وی انسیت یا ابن عباس، تا نه ولې اعتکاف هیر شو؟ ته خو په اعتکاف کې او اعتکاف کوونکې به د جومات نه د ضرورت دپاره وځي، که اودس ماتی یا اودس کوي. وینا ما نسیتو، ما نه هیر نه دی، لیکن سمعت صاحب هذه الروضه، د رسول الله قبر مبارک ته اشاره وکړه چې د دې روضې مبارکې د صاحب نه، یعنی د رسول الله مبارک نه مې اورېدلي دي چې یو سړی د یو ورور مسلمان د حاجت روایۍ دپاره لاړو، نو د لسو اعتکافو ثواب وشو. کستن اعتکاف ماتوم چې ستا حاجت روایی وشي، یک دل بدستاور که حج اکبر است از هزارا کعبه یک دل بید. د یو مسلمان ښېګړه، یو مسلمان سره همدردي، دا د حجونو او د عمرونو زیات ثواب لري. نو ابن عباس داسې ونه وي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، داسې ونه وي چې سمعت صاحب هذه الروضه. سعید ابن المسیبم دغه روضة من ریاض الجنه کې د حدیث و درسو د رسول الله مبارک ته قبر مبارک سره دا جوخت ځمکه کم ته چې د جنت باغیچه وي، په دغه ځای کې به د رسول الله د حدیث و درس ورکولو. لیکن که د بادشاه نه به د شریعت خلاف څه خبره وشوه، سعید ابن المسیب یکدم په بادشاه اعتراض وکړو، لقد اخطأت، دا دې غلطه خبره وکړه، دا د شریعت نه خلاف ده. یا که یو گورنر به د شریعت نه خرابه خلافه خبره وکړه، بادشاه حیرانه دی چې قدم په قدم لګیا دی، دا سعید ابن المسیب په ما باندې تنقید کوي. نو چا وزیران ورته جی بلا دولت ورته ولیږه، دا دولت ډېر ظالم شی دی، 10,000 اشرفۍ ورته راولېږلې د وزیر په لاس چې جي ستاسو بلا مېلمانه دي او بلا کسانی ستاسو شاګردان د غریبانانو سره امداد کوي. بادشاه دا تحفه رالیږلې 10,000 اشرفۍ، 10,000 اشرفۍ څومره لکه روپۍ جوړېږي. واپس یې کې چې زه د بادشاهانو تحفه نه قبلوم. دا ولې عبدالملک ابن مروان مزدوري کړې ده، د خپلې خولې او د وینې هغه مال ما ته راکوي، که د بیت المال مال ما ته راکوي، دا خو د ټول بیت المال دی، واپس یې کړه. عبدالملک حیرانه شو، وزیران هم حیرانه چې مونږ ویره دی به زموږ دا تحفه قبوله کړي. نو بیا که مونږ ورته څه وایو نو غږ به نه کوي. الانسانو عبد الاحسان، انسان د احسان په مقابله کې غریب بیا چپي. زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دغه وجه نه قضا نه قبلوله، چېره سبا به قاضي ما بادشاه به را سره احسانات کوي او بیا په غلطه مسله به رانه دستخط علي. انکار یې کړی دی او په جیل کې هغه شهید شوی دی، په سر به یې والو. امام ابو حنیفه ته سزا دا وه چې په سر یې وهی، د دې نه شهید شوی دی. چې امام احمد ابن حنبل ته د امام ابو حنیفه واقعه بیان کړو، امام احمد په چغو چغو جوړل چې رحم الله ابا حنیفه لقد تحمل ما تحمل فی سبیل الاسلام. خدای دې په امام ابو حنیفه رحمتونه نازل کړي، د دین په لاره کې ډېر تکلیفونه برداشت کړي دي. خود امام احمد باندې امتحانات راغلیو، نو وزیر او بادشاه خپله کې مشوره کوي چې یاره
دا سعید ابن المسیب په څنګه موږ چپ کوو؟ ویره جی ښه خبره خدا ده، د سعید ابن المسیب لور ده او ډېره قابله ده، خپل زوی ته وغواړه، ولید ته رشته به قایمه شي، نو د رشتې د وجې نه به بیا سعید اعتراضات کم کی. بیا لکه دا خو مو ډېره ښه مشوره راکړه. لوی لوی علما یې په جرګه کې راولېږل، د امام زهري غوندې لوی لوی محدثین چې کوم امیر المؤمنین فی الحدیث دی، جرګه راله، بادشاه رالیږلی یو او هغه د خپل زوی ولید دپاره ستا لور په نکاح باندې غواړي. تابعینو ورته مبارکي ورکړه چې ډېر خوش قسمت بادشاه د خپل ولی عهد د ولید دپاره ستا لور غواړي. وی جرګه د ما په سر سترګو زما د سر ګلونه امام زهري او دې ټولو ته یې ووی، لیکن خفه کېږئ ما، زه بادشاه ته خپله د بادشاه زوی ته لور نه ورکوم، خفه کېږئ ما. ولې؟ بس وی نه ورکوم. نو بادشاه سره د ما رشته مناسب نه ده. بادشاه زوی به زما د لور د ویندې په شان د ویندې په نظر باندې به ګوري، دا به زه یو طالب ته ورکوم. طالب ته ځان خبر کوي، دا به زه طالب ته ورکوم. بادشاه ته ووایئ چې هغه د بادشاه زوی ته خپله لور نه ورکوي. سعید پوه شو چې ما سره رشته دې وجې نه کوي چې سبا به زه بیا څه ویلی نه شم. الله اکبر. قدرت ته داسې منظوره وه چې د سعید ابن المسیب یو شاګرد سبق کې غیر حاضره شو. استادانو باقاعده د طالبانو حاضري مغشته، هلکه پلان کې طالب د 3 ردیو شي سبق کې نه ښکاري. یاره جي د هغه بیبي وفات شوي ده که نه، د هغه زوجه وفات شوي ده، دې وجې نه مېلمانه راځي تعزیت او همدردۍ دپاره. وی هلکه ما ته مو ولې نه وي؟ یاره جي موږ تاسو ته تکلیف نه در کولو. 5 ورځې پس هغه شاګرد هم سبق ته راغی. د خدای انصافداره کور والا دې وفات و، ما ته به هم کم از کم ویلو یاره جي تاسو ته مو تکلیف نه در کولو. دعا یې ورته وکړه چې الله تعالی دې صبر استقامت نصیبه کړي او اوږدې دعاګانې ورته وکړي. طالب پاسېدو. وی هلکه د بل واده انتظام دې کړی دی؟ زموږ وطن کې خو سړی ما خیال دی کالم بیا چاته نشي ویلی. د ښځې د مرګې 4-5 ورځې شوي دي او استاد ورته وایي چې د بل واده انتظام دې کړی؟ طالب وی والله لا املک الا درهمین او 3 دراهم. په خدای مې د قسمې کور کې مې 2 یا 3 روپۍ دي، ما ته څوک لور خور را کوي، پیسې را سره دي نشته. هلکه که بل سړی ستا د واده انتظام کوي نو تیارې وی یا لها من سعاده. دا خو به ډېره لویه خوش قسمتي وي چې الله تعالی یو سړی داسې وګوري. نو سعید ابن المسیب د رسول الله د مبارک جماعت نه 2 تنو ته آواز کوي لکه لږ راشئ کښېنئ دلته ښه تاسو ګواهان شئ ما خپله لور دې طالب ته په نکاح باندې ورکړه. تاسو ګواهان شئ. طالب علم نه غم بالکل هیر چې الله اکبر بادشاه جرګه رالیږلې وه او د امام زهري غونې خلک په هغې کې موجود او سعید خپله لور د بادشاه زوی ته نه ده ورکړې او ما غونې یو غریب طالب ته او کور ته لاړو. او کور کې په دې فکر کې دی چېره د واده انتظام به څه کوم، څه جامې ځان ته جوړول پکار دي، څه ناوي ته جوړول پکار دي، دا کور لږ سوتره کول پکار دي. په دې فکر کې چې دا پیسې به زه د کوم ځای نه پیدا کوم. آخر هغه ما سره احسان کړی دی لیکن څه خو به کول غواړي که نه. ماښام ته وایي لغونې وخت پاتې و، دروازه وډبېده. طالب د دننه آواز کوي دننه چې من بالباب. دا دروازه څوک ډبوي؟ د عربو دا طریقه ده. موږ وایو که نه هلکه څوک مېلمه دی، نو هغه زمانه کې به من بالباب. نو بهر نه آواز ورکوي چې سعید. په دروازه سعید ولاړ دی. طالب علم وایي د ما په ملګرو کې خو سعید اډو یوم نشته، دا لا څوک دی سعید؟ اوهو هلکه چېرته سخر ویني سعید ابن المسیب، چېرته سخر ویني. اوس دغه وخت کې شیطاني وسوسه هم راله چې یا خدایا معلومیږي بادشاه ته پته لګېدلې ده چې دې
سعید خپل لور طالب ته ورکاسې نه پولیس او فوج را لېږلی نی چې ښه ما دومره لویه جرګه را لېږلې وه او تا زما زوی ته لور ورنه کوي یو غریب طالب ته ورکوې دا درنه په زور بوزم پښتنو کې خو داسې کېږي چې هلکه مونږ ورغلي وو مونږ ته نه راکوله او دا چې هر څه پېښېږي نو دی چې وایي دروازې ته رانږدو شو نو کتاب لیکي یقدم رجلا ویؤخر اخرى هلکه ور لرې که موقره ده کړه کې دا خدشه ده چې چېرته د بادشاه آرډر سعید ته نه راغلی او زما سخر غریب راغلی او معذرت به کوي دروازه چې لیکل واقعي سخر یې ولاړ دی صاحب آپ سلام واچول سخر د ورته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ویا مرحبا بكم وکیف قدمتم جی خیر خوده وی طالبا ته چې لاړې نو زه بیا ډېر خفه وم چې دا طالب کور ته لاړو او د خو ښه شته نه دی خو به ډېر غمجني نو هغه مال مېړه کې راله چې یاره خو هغه مال به کور ته تللی وم او لور ته به مې ویلي چې شا به بورخه په سر کا او ما ته واده کې طالب ته د هغه وخت نه تر دې وخته پورې ډېر سخت را باندې تېر شو هغه ده ناوې مې درته راوسېده کور ته یې دننه که د طلباو سره د اکابرو تابعینو دومره محبتو حسن بصري ته جرګه راله چې جي دا نوجوان دی او د ده مور او پلار دا خواهش لري چې ستا دا لور په نکاح والي حسن بصري تیار شو حسن بصري به ډېر در تیارېدو هغه به د زوم ډېر قدر کولو حسن بصري به زوم ته پاسېدو د زما شرم پټ کړی دی د زوم احسان چې ستا لورو کې نو ګویا احسان دی پې نو حسن بصري به د زوم ډېر قدر کولو چې د د وجې نه الله تعالی زما دا حیا ساتلې ده نو حسن بصري تیار شو نو یو هلک ورته وایي جي خوش قسمت ہے دا زوم دی بے انتہا مالدار دی وی نه یاره هلکه بیا خفه کېږئ ما ښه ده چې دی راته ووایي مالداره ته لور نه ورکوم مالداره ته لور نه ورکوم خلک هغې ځوان ته غوسه شو ظالمه شوی کار دی خراب کو دا دی ولې وي وی نه ده خو ما سره خو وکړ دا به زه عالم ته ورکوم زه به خپله لور عالم ته مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه ټولې لوڼه هغه طالبانو ته ورکړي دي بیبي ته به ویلي چې لور دې بالغه شي نو ما ته به ووایي نو لور باقاعده مور ته ووایي چې دغسې ما ته وینه راغلي دا داسې چل دی نو ښځې به مولانا احمد علي ته ووایي چې لور دې بالغه شوه مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه به چې د کوره راووتو کم طالب به چې مخې ته ورغی هلکه واده نه کوې ولې نه کوم هلکه راشئ ګوان شئ ما خپله لور دې طالب ته ورکړه نو ما دا عرض کولو چې روایاتو کې راځي چې یو ځای کې واده کې نو ښځه هم داسې وګوره چې دینداره جمال پسې مه ده او مال پسې مه ده دین پسې ځه داسې ځای کې واده کوه چې هغه کور دینداره او چې نه هغه کور مالداره وي او بېدینه وي جینۍ حسینه وي او بېدینه وي خبردار د هغې نه بلکل لرې اوسېږه پیغمبر علیه السلام وایي فاظفر بذات الدین او کامیاب شه هغه کور کې واده کو چې د هغې جینکۍ هغه دینداري وي او نیکي وي او شاعر هم وایي اے حسن کے مائل یہ نصیحت میری سن لے سیرت پہ نظر چاہیے صورت سے زیادہ اخلاق هغه چې کوم دنو ډېر لوی دي او بیبي چې نیکه وي ناوي چې دینداره وي تمام خاندان د هغې د وجې نه هغه نیکان شي یوه کور ته چې یوه نیکه بیبي راشي حیاناکه هغه نورو ته هم باقاعده د حیا تلقین کوي اسلامي قوانین بیانوي تمام ماحول د هغې د وجې نه چې کوم دنو مبارک شي نو ما دا عرض کولو چې د دغې نوجوان دا واده په دو وجو باندې انتهایی هغه مبارک دی یو خو واده دی او بل عالم دی عالم د عالم ډېر لوی مقام دی ما خو درته ووایي چې بادشاه وزیر گورنر د عالم مقام ته نه رسي دې وجې نه علماو سره محبت او مینه ساتئ علما د خلکو پړونو حکومت کوي او تانیداران او ایسی او ډی سی او گورنر د خلکو په جسمونو
تانیدار ته سړی ډېر نه پاسي یاره تانیدار دی کپانه سي د مسنه سم مقدمه را باندې درج کی یاره اے سی او ډي سی دی یو خوار امام ته خلق د زړه د وجنه چې کوم نه پاسي یو معمولی امام چې هغه قوم ته مخکې مز کوي الله تعالی د ته دومره لویه مرتبه ورکړې ده چې دی په لاره ځي ټول خلک ورته پاسي نه کو یو خان ډېر مغرور غم د ناکامه پاسي ځکه خلک پاسي هغه ته ځان بد ښکارېږي الله تعالی علم ته دومره لوی شرف او برکت چې کوم نه ورکړی دی ځکه چې علم حاصلول ټوکه نه ده دا علما مولانا دا علما ناستی علم ډېره ګرانه خبره ده ځکه خو پښتانه وایي ټینګه که چې مولا شي چا دا ویلي ټینګه که چې ترکاڼ شي ټینګه که چې لوار شي علم ډېر ګران شی دی قسم په خدای ډېر ګران شی دی زه یو ځل روان وم بیضاوي مې طالب وم نو زموږ محله کې غلام علي شاه باچا مړ دی خدای دې وبخي د تمام صوبه سرحد د اساتذو د یونین هغه صدر و دی مولانا راکه دا کتاب میں کتاب پرېږده باچا دا کتاب وی ته دې خوا کا چې بیضاوي راوړله قدرتي هغه ډومبنی سفر ورته په بسم الله تحقیق مې یو دوه ټکي خو ووایه وی قسم په خدای ډېر ګران علم دی علم دا چې کوم نه ډېر ګران دی دا نه لس کاله چې یو طالب په صرف او نحو دې کتابونو کې تیری او بیا حدیث او قرآن ته راورسي قسم دې اسانه خبره نه ده ډېر او بیا په دې زمانه کې خلق مونږ ته وایي یاره دا عجیبه خلق دی دا عجیبه خلق دی دا زمونږ کار ورته بیکاره ښکارېږي خاص کر دا نوابان دا خانان دا جاگیرداران دا مولا ورته صفر هم نه ښکاري او د خدای بنده ته دا معلومه نه ده چې د دې عالم دا الله تعالی په نسبت باندې ډېر لوی مقام دی په دې موجوده دور کې چې د مادیت دور دی چاپېره خلک انګریزۍ پسې شوی دی او مولا د دې اړه پروا نه کوي او نن سبا خو دومره یو لوی سیلاب دی د خپل کلي کې چې ساره نه دم قسم په خدای جړا راشي دار کونه دا جینکۍ ګورمې راوځي ګورمې او د کالجونو ته او د سکولونو ته واړه واړه بچي کوټ پتلونې ورته اچولې ټایي ورته اچولي خلک انګریزۍ باندې دومره مین دی د الحاد او د بې حیایۍ یو لوی سیلاب دی او بدقسمته استادان چې واړه واړه سکولونه جوړ کړي دي او نمونه پیښې دي آکسفورډ سکول او پلان کې هلکه ظالمانو دغه ماشومانو دپاره د پښتنو دا لباس ښه لباس نه دی چې ته وړوکي غوندې ماشوم ته کوټ پتلونه چوي بیا پیلا ټای هم ورته اچې د وړوکي دی نه مونږ خپل مسلمان بچې مونږ باسي او هر څه ښکارېږي او پینټ واچوي دومره بې حیي پکې راغلي ده دا کوټ او پتلون دا انسان کې باقاعده بې حیي راولي او بیا لا وړوکي ماشوم ته د ټایي څه ضرورت دی دا ټایي دې دپاره یې وروڼو ځان خبر کوي که څوک د فاترو کې نوکر او لویه عہده باندې ټایي بالکل ګورې وانه چې که ټایي وانه چې تا څوک د نوکرۍ نه نو باسي لیکن دا د دې خبرې دلیل دی چې عیسی علیه السلام پانسي شوی دی انګریزان چې دا ټایي اچوي او زمونږ ډپټي کمشنر اسسټنټ کمشنر جج صاحب گورنر د دې نه دی خبر چې دا څه شی دی دا د دې عقیده ده چې عیسی علیه السلام پانسي شوی دی زمونږ د مسلمانانو دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام الله تعالی ژوندی اسمانونو ته خویږولی دی یهودیانو د عیسی علیه السلام سخت دشمنانو نو د مسجد اقصی په منبر ورته څه نشي ویلی ځکه د ردې نه به حضرت عیسی علیه السلام د مسجد اقصی په منبر باندې تقریر کولو بلا حواریین او بلا ملګري به ترې چاپېره وو نو یهودیانو وی دلته خو یې مونږ نشو وجلی عیسی علیه السلام به د شپې نه جبل زیتون ته ختو دا مسجد اقصی په یو غونډۍ دی او د دې بالمقابل بله غونډۍ ده هغې ته جبل زیتون وی هلته به لاړو ځان ته بله یو کمره جوړه کړې وه د شپې به په هغې کې د انجیل تلاوت کولو او تهجد او عبادات پې کولو یهودیان د شپې ورغلي دي او د هغې یو ملګري ته ویې لکه
زمونږ په دې موټو وخېږه او دننه ور لرې که مونږ به ټول ور ننوځو نو عیسی علیه السلام به قتل کو. د هلکې په موټو باندې بر وخېږولو هغه دننه ټوپ کو او دغه وخت کې عیسی علیه السلام په مصله ناستو وی کتل چې یاره دا څوک رالل. قدرت ته داسې منظوره وه د عیسی علیه السلام کتل او په هغې سړي د عیسی علیه السلام رنګ وختو بالکل مخې د هغه په شان شو. هغه دروازه لرې که خلکو وی دا خو عیسی علیه السلام دی په هغې را باندې کړل. الله جبرائیل امین ته وی چې شابه زما بنده بره وخېږو. عیسی علیه السلام بره لاړو خلکو خپل ملګری ووجلو ځکه الله تعالی د عیسی علیه السلام رنګ په هغه وغورځولو. خلکو بیا اختلاف پیدا شو چې یاره دا عیسی علیه السلام نه مخې د هغه په شان دی. خلکو یې د عالمانو سپلو ته نو ګورئ څادر دا د موږ د ملګري سپ دی. نه الله تعالی وایي وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه له. الله تعالی وایي بل رفعه الله الیه. دا زموږ د مسلمانانو اجماعي عقیده ده چې عیسی علیه السلام الله تعالی ژوندی آسمانونو ته خېږولی دی. نص د قرآن نه او د متواتر